د نوخار په علاقې ازاخیلو کې چې دوه هفتې پهله کم درې ماشومان خویندرونه مړه د هغې د قتل ډراپ سین وشو. د دې ماشومانو مور او پلار د دې ماشومانو د نیا خلاف د دې درېواړو د قتل دعویداري وکړه. د دې درېواړو ماشومانو مرګ کومو پیو د وجې نه چې شوي په هغې کې د زهرو ګولۍ اچولې شوې وې. خواښې خپلې انګور ته د زهرو ګولۍ په پیو کې اچولې وې، هغې خپل انګور مړه کوله یا دا درېواړه ماشومان. د دې واقعې ټول تفصیل تاسو سره شیر کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو ملګرو، دا د 19 مئی واقعه ده چې د ازاخیلو بالا په علاقې کې بخشیر نومې کس دی. دا په بونیر کې په هسپتال کې ډرایور دی او د ازاخیلو بالا اوسیدونکی دی. د په کور کې چې کوم دی درې ماشومان، دوه لوریانې او یو زوی کم عمره او د ښځه اچانک د شپې د دې طبیعت خراب شو چې د هسپتال ته یوړل. نو هلته د درېواړه ماشومان چې په هغې کې یو حریم شامله وه، یامان و پکې او د بله لور مریم. دا درېواړه خویندې وروڼه چې کوم دي دا چې کله دې هسپتال ته رسول نو دا مړه او د ښځه چې کوم ده د بخشیر هغه په هسپتال کې زیر علاج وه. په علاقې کې مختلف خبرې کېدې. په دغه شپه باندې طوفان تیر شوی، چا وی دی پیو کې بس چرمخکې غورځېدلي دي، پیم څکلي وو، په دغه ورځ چې دوی کومه ترکاري خوړلې وه، لاوڼې خوړلې وه، پولیس وینا دا ده. چا وی په دې کې بس غورځېدلي. خو په دې کیس کې کله چې ماشومان ښخ شو، دا زنانه بیا څو ورځې بېهوشه وه د دې بخشیر ښځه چې کوم ده. پولیس په دې کیس کې دریافت شروع کړی او هغې دا معلومول چې یاره دا حقیقت څه دی. هغې دا د ماشومانو چې کوم دي د دې د معدې نه چې کوم لیبارټرۍ دپاره ټیسټ و، هغه سیمپل یې هم اغوښتې وې او د دې د انتظار و چې یاره دا ښځه په هوش کې راشي بیا به پته لګي. پولیس وایي د لیبارټرۍ رپورټ چې کله رالو دې حوالې سره چې موږ کومې خبرې شوي دي، د هغه د ایس ایچ او تانه ازاخیل دی عادل سید. هغه وایي چې یاره کله پوسټ مارټم راله نو د میډیکل رپورټ رالو نو پته ولګېده چې یاره دې ماشومانو مرګ چې کوم دی هغه د کم پی چې دي څکلي نو هغې کې د غنمو مطلب د زهرو ګولۍ چې کوم دي غنمو کې چې خلک کېږي وایي د هغې د وجې نه شوی و. دغه ماشومان چې کوم دي د دې پلار بخشیر سره د خپلې ښځې نن عدالت ته تللی دی، د ایډیشنل سیشن جج دفتر د عدالت ته، او هلته یې باقاعده دعویداري کړې. د بخشیر ویلي دي چې یاره د ده د مور او د ده ښځه چې کوم دا اکثر به جنګ جګړې کېدې، د ده د مور د خپل انګور نه وه خوښ د بخشیر ښځه. ده ویلي دي چې یاره زما دا مور لګي شوې ده، دا دې په پیو کې زهرو ګولۍ اچولې وې او د هغې د وجې نه د دې زنانه بېهوشي شوې وه او د دې درېواړه بچي چې کوم دي هغه مړه شوي دي. پولیس بیا کاروایي کړې ده او د دې بخشیر مور لکه چې کوم ماشومان مړه و د هغه د نیا خلاف ایف ای آر درج کړی دی او هغه ګرفتار کړې ده. د پولیس وینا دا ده چې دغه زنانه کم ده دا چې اوس نن ګرفتار شوه، دې نه به باقاعده تفتیش کېږي چې یاره مدعي چې کوم دی بخشیر اخ وایي چې زما د مور او د دې ښځې به مې جنګ جګړې کېدې نو د مور مې د خپل انګور مړه کوله، خو دغه پی چې کوم بیا دې بچو څکلي دي نو هغه هم په دې باندې مړه شوي دي. دې حوالې سره د ایس ایچ او مزید وینا دا وه چې کله هغې دغه د دې درېواړو ماشومانو مور لکه د بخشیر ښځه چې وایي موږ کله شامل تفتیش کړه نو دې ورته ویلي دي چې یاره دوی په دغه ورځو کې دا کومه ورځ چې دې ماشومان مړه کېږي دوی تریشل کړی نو دا تریشل چې کله وکړو او غنمان یې کور ته راوړل نو دوی په دې غنمو کې بیا د غنمو ګولۍ ږدي، مطلب زهرو ګولۍ وي یو قسم نه د غنمو کې ږدي چې یاره هغې کې نور خراب نه شي. دی وایي دغه تریشل یې دوی کړی وې، دوی په دغه غنمو ګولۍ په دې کور کې موجود وې. دې زنانه د بخشیر ښځې پولیس ته ویلي دي چې یاره زه بیمار وم او زما بي پي لو وه نو ما ځان له پیر وکړل، پی مې ګرم کړل او هغې دپاره یې ځلوبۍ مې وایي ځان له راوغوښتې. وایي څه ټایم چې ما دا ځلوبۍ دې پیو کې واچولې ما وایي چې دې باندې به لږ ساعت تېر شي نو بیا به یې وخورم. دې دوران کې دې زنانه پولیس ویلي چې دوی سره رشته داران دي دوبۍ ته تلل سره د فیملي. نو دې کور کې چې څونه زنانه وې دې د ځلوبۍ چې کوم دي دې په دې پیو کې واچولې دې په فرش کې کېښوستې او دا د خپلو یوریانو سره دغه رشته دارانو کره لاړه. دا وایي چې نیمه ګنټه پس زه رالم نو بس بیا مې د فرج نه پی راواغېستل، دې ته خو پته نه وه چې په دې کې څه چل شوي دي. نو دې ویلي دي چې دې ته پته نه وه خو د دې د خواښې په دې پیو کې دې ته دا د غنمو ګولۍ چولې وې خو دا پې پوه شوې نه وه.
دې زنانه ویلي چې کله ما دا پیس کړل نو دا درې واړه ماشومان هم راله چې یاره مونږ له هم راکړه. نو واقعي ظاهره خبره ده چې کله مور او پلار کار چې څومره یو ضرورت والا شي ځان له راوړي یا بیمار وي، خو چې کله بچي وغواړي که بچي هم نه غواړي نه مور او پلار خواهش شي چې ښه شي دی اول بچو له ورکړي. دې دغه پی چې کوم دي د درې واړو بچو له هم ورکړي دي او په خپله هم څکلي دي. بیا دغه سیسینه چې ما تاسو ته بیا د شپې د دې مور او بچو حالت خراب شوی او بیا دا درې واړه بچي پکې مړه شو. د بخشیر دا ښځه چې کوم ده بېهوش وه، دا اوس چې بهوش کې راله پولیس له بیان هم ورکړو او د خپلې خواښې خلاف عدالت کې داویداري مو وکړه. دې نه علاوه چې کوم د پولیس وینا دا ده چې یاره هغوی خو د عدالت کې چې کله دي 164 بیان وکړو د دې زنانه خلاف، نو دا دي باقاعده ګرفتاره کړه او د دې نه مزید تفتیش به کېږي. نو اوسه پورې دا مین وجه چې کوم تر اوسه پورې د پولیس د وینا مطابق مین وجه چې کوم دا هغه دا ده چې د دې زنانه به خپلې د انګور سره جنګ جګړې کېدې او دغې په وجه باندې هغې د خپلې انګور ته په پیو کې دا د غنمو ګولۍ چولې وې، هغې د وجې د ماشومانو مرګ هم وشو. پولیس وایي چې ابتدایي طور دي د دې زنانه کله تفتیش وکړو د ماشومانو نه نو هغه اوس خو فی الحال هغه انکاري ده دې نه چې یاره هغه وایي چې ما داسې هېڅ نه دي کړی. خو پولیس وایي میډیکل رپورټ کې هم دغه رپورټ راغلی دی او دې پې دعویداري هم کړې ده. نو پولیس وایي د دې زنانه نه به اوس باقاعده تفتیش کېږي، ریمانډ باغشتي کېږي، بیا به تفتیش کېږي. نو په دې کیس کې اوسه پورې چې کوم ډیټیل و هم ما تاسو سره شیر کړل. مزید که په دې کې څه اپډیټس راتل نو زه به تاسو سره شیر کوم. خو الله دې رحم وکړي د څنګه جنگ جګړې چې په کورونو کې دي دې حد ته ورسي. نو زموږ پښتنو کې دا جنگ جګړو والا مسلې چې اکثر دا نو خلک وایي یاره دا رپورټونه مو ورکړه د پښتنو بدنامي کېږي. نو دې خبرې نه خو انکار نه کېږي چې پښتانه جنگ جګړې کېږي، خو د جنگ جګړو حل چې کوم دی هغه دا نه دی چې یو دونه زیات ظلم دي کېږي د یو زنانه سره یا د هغې بچو سره. نو ډېر احتیاط کول پکار دي. خواښیانو له انګوریانو سره ډېره زیاته ګزاره کول پکار دي او انګوریانو له هم د خواښیانو سره ډېره زیاته ګزاره په دې باندې کول پکار وي چې هغې یو عمر تېر کړي د خپل بچي باندې ډېر محنت کړي. نو هغه چې کله بیا ښځې راشي نو د هغې بیا د مور او پلار دا ګیله وي چې یاره دې ته بیا لفټ کم شوی دی. د خپلو مور او پلار او د خپلو خواښیانو ډېر زیات خیال کول پکار دي او د داسې قصې نه دی الله پاک موږ ټول مسلمانانو سره